بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نننی چې کوم ټاپک دی هغه دی د ریسپیریټری پرابلم حواله سره. چا چې لاست ویډیو نه کتلې هغه ته پکار دی چې لومبه خو لاست ویډیو وګوري ځکه چې دا ویډیو د هغه سره آلموست چې دی نو ریلیټډ هم ده. او دویمه خبره ده چې چا د سموکینګ والا ویډیو نه کتلې نه هغه ته اندازه نه کیږي چې آیا دا ریسپیریټری پرابلم چې دی دا څومره خطرناک دی او موږ ته چې دی نو څه نقصان راکولی شي. په سیګریټ سموکینګ والا ویډیو کې خو به تاته کلیر شوي وي چې آیا دا څوک کسان چې موږ سره دا سیګریټ سموکینګ کوي دا سیګریټ وغیره سکي نشه وغیره کوي نو آیا دی د خپل ځان څونه نقصان کوي او څه نقصان چې دی نو ځان ته رسوي هغه هر څه خو به تاته کلیر شوي. ته چې اوس یو کس وینې تا ته پته لګي چې یاره دا دی چې دی نو څه سکي او څه نه سکي او څه کوي او څه نه کوي او ځان ته څونه نقصان رسوي. نن به هغه نقصانات چې دی نو ډسکس کوو چې ضروري نه ده چې د سموکینګ د وجې دي وي د بل څه د وجې هم کیدی شي خو پکې سموکینګ هم دی. پای کې دوه ډیزیزز دي یو ته ویل کېږي برونکایټس یو ته ویل کېږي امفیزیما. دا دوه ډیزیزز به ډسکس کوو خو د دې نه مخکې یو خبره کومه چې الله پاک فرمایي چې په دې دنیا کې داسې بیماری نشته چې د هغې دپاره ما علاج نه راوستی او ورسره دا هم فرمایي چې دا سخت سره چې دی نو اسانی هم ده. ټیک ده. او ورسره چې دی نو بیا دا هم فرمایي په سوره الشورى آیت نمبر په سوره الشورى آیت نمبر 80 کې چې واذا مرضت فهو یشفین چې مونږ چې کلم بیمار شو نو مونږ له شفا چې دی نو څوک راکوي هغه الله تعالی چې دی نو مونږ له راکوي. اوس د دې خبرو مطلب څه دی؟ د دې خبرو مطلب دا دی چې یاره being a Muslim if you are doing any type of علاج چې ته یو علاج کې او ته هغه علاج سره سره چې دی نو دعا هم کوه د خپل صحت دپاره چې دی نو دعا هم کوه بیکاز صحت یو داسې نعمت دی چې د دې هله پته لګي چې کله د انسان نه صحت لاړ شي. او په یو روایت کې چې دی نو دا هم راځي چې آیا انسان ته د ټولو نه امپورټنټ چیز چې هغې قدر نه کوي هغه صحت میلو شوی دی بیکاز تا باندې چې کله صحت خراب تا چې کله صحت خراب شي یا په تا باندې غربت راشي نو نه ته بیا د عبادت یې نه چې دی نو د دنیاوي د کار یې د اسم چې دی نو نه نو لومبې دعا انسان چې ځان ته کولی شي هغه همدا ده چې روغ صحت وي. ځکه چې په پاکستان غونډې کې ځای کې چې ته بیمار شي نو په تا باندې به خرچه څومره کېږي دومره به ته ګټې نه څومره چې به ته قرضدارې شي. دغه شانتې په نور ممالکو کې صرف د پاکستان خبره نه کوم خو ضروري خبره دا ده چې امپورټنټ خبره دا دونه خبره چې موږ د دې دپاره چې موږ ځان ته دعا کوو بل ته دعا کوو د بل د صحت دپاره چې دی نو دعا کوو او دا ډېر ښه دعا ده. اوس انسان که دا ووایي چې آیا موږ سره بیماری دي نو هرې بیماری دپاره هر خپل ځای دی. لکه لیټ سای که په بایو کې ته چې دی نو لومبې څه سوی لومبې به نارمل اناټمي وي بیا به دی نه پس نارمل فیزیالوجي وي او بیا به پیتالوجي وي چې آیا د دې دا شکل څنګه دی د دې دا فنکشن څنګه دی او د دې بیماریانې چې دی نو ما سره کمی دي. نو لومبې خو موږ ریسپیریټري سیسټم ووایي چې آیا ریسپیریټري سیسټم کې دا شیزونه دي دا ایروی پیسیجویز دي او ورسره اوس په موږ دا ډسکس کوو چې په دې پیسیجویز کې په دې سیسټم کې کمی بیمارۍ جوړېدی شي. نو سټارټ به موږ د کوم ځای نه اخلو؟ سټارټ به موږ هم د هغه ځای نه اخلو د COPD نه. ګوره COPD څه ته ویل کېږي؟ کرونیک ابسټرکټیو پلمونري ډیزیز. نن به دوه ډیزیزز وایو یو ته ویل کېږي برونکایټس یو ته ویل کېږي امفیزیما. د دې به زه تا په آسان الفاظو باندې چې دی نو پوهیوم د دې په میکانیزم چې آیا د دې میکانیزم څه دی او د دې مقصد څه دی او د دې مطلب څه دی. ګوره که لیټ سې موږ چې دی نو د میکانیزم خبره وکړو که نه نو موږ به دلته کې میکانیزم ولیکو او لومبې به د چېرته نه راشو لومبې به موږ راشو د برونکایټس نه. د برونکایټس چې دی نو څه مطلب دی؟ برونکایټس مطلب دا دی چې انفلیمیشن ان د برونکای. انفلیمیشن ان د برونکای څه مطلب دی؟ چې په دې برونکای کې دننه به تا سره څه چلو شي؟ انفلیمیشن به وشي. انفلیمیشن څه ته ویل کېږي؟ نو دا دغه ځای کې تا ته زه بیا ډسکس کوم خو میکانیزم اف برونکای چې دی تا سره دا دی که نه چې که لیټ سې دا ما سره چې دی نو څه دي دا ما سره برونکای دي صحیح ده دا ما سره څه دي دا ما سره برونکای دي. نو دا برونکای به چې دی نو تا سره څه کار کوي؟ دا برونکای به تا سره چې دی نو څه کار کوي؟ لیټ سې دا ما سره چې دی نو برونکایز دي او د دې برونکا دا لایننګ دی دا چې دی نو والز دي دا ما سره څه دي؟ دی والز دي.
اوس د والز کې به تا سره څه کېږي انفلیمیشن به کېږي انفلیمیشن څه ته ویلې کېږي چې په دې کې به تا سره پړسوب راځي څنګه پړسوب به تا سره چې دی نو راځي هغه پړسوب به داسې وي که نه چې که لیټ سي دا والز ما سره چې دی نو دومره کوله و ټیک ده اوس چې کله په دې کې پړسوب راشي نو دا به داسې وپړسېږي چې کله په دې کې داسې پړسوب راشي نو دا به تنګ شي نو چې کله دا تنګ شي نو دې کې به هوا په اسانتیا باندې چې دی نو نه ځي اوس دې کې لومبی کوېشن دا چې آیا واټ از انفلیمیشن انفلیمیشن څه ته ویل کېږي نو اوس راځو دې ځای ته دې څه وایي وایي سی او پی ډي کې ما سره دوه بیماری دي یو ته ویل کېږي برونکایټس یو ته ویل کېږي امفایزیما inflammation of the bronchial tubes یا air sac of the lungs چې کله ما سره ډیمیج شي نو دا د بیماری به ما سره کېږي کله کله دا بیماری یوازې هم راتلی شي کله کله دا بیماری دواړه په یو ځای باندې هم چې دی نو راتلی شي صحیح ده چې کله inflammation in the bronchial tubes وشي که نه نو مطلب دا چې دا ما سره څه شیز دی دا ما سره دی برونکایټس او چې کله ډیمیج چې دی نو ما سره په ایر سیکس کې راشي په الویولای په والز کې چې دی نو ډیمیج راشي نو دی ته به څه ویلې کېږي امفایزیما به ویلې کېږي بس دا دې ځای پورې چې دی نو ځان ته کلیر کا ښه اوس دې ځای کې یو خبره ده د دې میکانیزم به چې دی نو سی تا سره به چې دی نو څنګه پته لګي چې آیا انفلیمیشن چې دی نو شوی دی نو ګوره په دې کې به تا سره انفلیمیشن شوي وي انفلیمیشن څه ته ویلې کېږي ویم ته میوکس پروډکشن به پکې چې دی نو کېږي ډېر زیات میوکس به جوړېږي ایروی به پکې نیرو کېږي نری کېږي به او کفینګ به چې دی نو راځي او ورسره یو ساوند به پروډیوس کېږي چې ته ویزینګ ویلې کېږي دا څلور خبرې پنځه خبرې به تا سره چې دی نو یادې کړي اوس ګوره دې ځای کې مونږ دا خبره وکړه که نه چې یاره دې ځای کې به چې دی نو انفلیمیشن وشي نو آیا دا انفلیمیشن څه ته ویلې کېږي انفلیمیشن دا د څه نه اوته دی د انفلیم نه اوته دی په دې کې به یو څو ساین اینډ سمټمز وي څو ساین اینډ سمټمز به انفلیمیشن ویلې کېږي ریپډ ریسپانس دی ریپډ ریسپانس بای our immune system زمونږ چې کوم immune system دی که نه دی چې زمونږ په باډي کې څه انجري ته یا څه انفیکشن ته ریسپانس ورکوي دې ته څه ویلې کېږي دې ته انفلیمیشن ویلې کېږي لیټ سه زما په دې ځای کې چې دی نو څه انجري راله او دې ځای کې ریډنس راغی وارمنس راغی بلډ سپلای ډېره شوه نو دې ته به څه ویلې کېږي دې ته به انفلیمیشن ویلې کېږي په خبره باندې ورسېدې او کو نه رسېدې چې کله انجري راشي د اق انجري ته به یو ریپډ ریسپانس راځي اق ریپډ ریسپانس ته څه ویلې کېږي انفلیمیشن ویلې کېږي دا ریپډ ریسپانس ولې کېږي دا ریپډ ریسپانس د دې دپاره کېږي که نه چې ته کله دې ځای کې انجري وشوه نو تا سره به یو څو ساین اینډ سمټمز راځي په هغې کې د ټولو نه مین ساین اینډ سمټمز دی وارمنس بلډ سپلای به تا سره زیاته شي او په دې کې به مطلب ریډنس پی ټیک ده او وارمنس پی په هغه ځای کې به چې دی نو وارمنس جوړ شي تا چې یو ځای خوږ شي هغه سور کېږي او که نه سور کېږي ولې دا سور کېږي بیکاز دلته د بلډ سپلای ډېره شي نو چې کله د بلډ سپلای ډېره شي نو دې کې په دې بلډ کې څه موجود دي ډبلیو بي سیز موجود دي څه پکې موجود دي ډبلیو بي سیز پکې موجود دي دغه ډبلیو بي سی تا سره څه کار کوي دې تاله چې کوم انفیکشن دلته کې جوړېږي د هغې نه مدد درکوي چې دا ختم شي نو دغه شان دی چې کله تا سره په برونکای کې انفلیمیشن وشي نو د انفلیمیشن نقصانات هم دي هغه یې نقصانات څه دي چې تا سره به وارمنس وشي تا سره به په دې کې چې دی نو سویلینګ وشي څه به وشي سویلینګ به وشي سویلینګ څه مطلب د پړسوب ته ویلې کېږي په دې کې به تا سره پړسوب راشي نو چې کله اوس لیټ سه دا ځای نه دي او په دې ځای کې انفلیمیشن وشو نو چې دا ځای مخکې دومره کوله و نو بیا به څه چلو شي بیا به دومره چې دی نو راشي څه په خبره ورسېدې او کو نه رسېدې نو دې ته څه ویلې کېږي برونکایټس ویلې کېږي د دې مختلف کازز دي خو مین کار به پکې تا سره څه کېږي انفلیمیشن به تا سره چې دی نو کېږي چې انفلیمیشن کېږي نو د هغې د وجې به تا سره میوکس پروډکشن کېږي بلغم به چې دی نو ډېر زیات جوړېږي او چې بلغم جوړېږي میوکس جوړېږي نو ورسره به تا سره ایروی نیروینګ خو کېږي ایروی نیروینګ څه ته ویلې کېږي تنګېدل ورسره به بل څه کار کېږي کفینګ به راځي او ویزینګ به راځي ویزینګ ویلې کېږي هغه ټایپ اف ساوند چې نری وي لکه شپېلې ټایپ غوندې کې ساوند چې اسا اخلي او ته په سټیټوسکوپ په دې ځای باندې کېږي نو تا ته به ښه اواز فیل کېږي چې او یاره دا چې دی نو د ویزینګ اواز دی د شپېلي اواز دی نو دا ولې بیکاز چې هلته کوم هغه
کم د برونکای نه هغه هوا تیریږي را تیریږي که نه نو هغه څه چل کېږي هغه خو ځای نري وي نو چې نري ځای نه اواز چې دی نو روځي نو هغه څه وي نري وي دغه شانتې دا ویزینګ ساوند چې دی نو تا سره پروډیوس کېږي په برونکای کې په خبره باندې ورسېدی او کو نه رسېد دا خو د دې چې دی نو تا سره څه شو میکانیزم شو اوس دا ته به دا څنګه بدلېږي چې آیا د دې کازز څه دي موسټ آف د ټایم چې دی نو د دې کازز چې کوم دي هغه سیم ټو سیم صحیح ده موسټلی په هغې کې سموکینګ انوالو وي ایر پلوشن ایج او لنگز انفیکشن دی کې یو بل میکانیزم هم دی د انټي ټریپسن انزایم د وجې خو هغه شیز دلته کې نه ډسکس کو صرف ځان سره چې دی نو یاد ساتلی شي چې یاره انټي ټریپسن انزایم د کمی د وجې هم چې دی نو تا سره څه کیدی شي دا سی او پی ډي کیدی شي ښه جي سموکینګ د وجې ولې کیږي بیکاز د هغې کې داسې ایریټنټ موجود دي چې ستا د ایروی چې کوم دا والز دي که نه دا والز دا هغه خرابوي نو چې کله دا هغه خرابوي نو د دې ریسپانس کې انفلیمیشن کیږي چې انفلیمیشن کیږي سویلنګ راځي وارمنس راځي بلډ سپلای ډیریږي تا سره نیروینګ کیږي صحیح ده واپسې د ایر پلوشن څه مطلب دی چې کوم ایریټنټ یاره د اسانه خبره نن سبا په پاکستان کې چې دی نو په بایک باندې لاړ شه کړه ته د دې ځای نه بالکل صاف سوتره وځه ټیک ده او د دې ځای نه چې دی نو 1 کیلومیټر لاړ شه په بایک باندې سفر وکړه ته دغه بایک باندې چې سفر وکړې نو دغه بایک باندې چې چا سفر کړي که نه هغه ته پته لګي چې یاره دا ما دې ټایم کې چې دی نو حل څه دی که لیټ سه یو کس د دې د کور نه چې دی نو آفس ته په بایک باندې لاړ شي نو آفس والی بیا پیژني نه چې آیا دا چې دی نو او دا دې په کمو حلو باندې چې دی نو راغلی ولې دومره پلوشن دی نو دغه پلوشن وغیره چې دی نو ستا دننه ځي د ګن جوړېږي هلته چې دی نو چیک پوسټ خو موجود دی خو د هغې نه هم خامخا چې دی نو هغه شانتې صفایي د هغې مې خپل حد دی نو دغه شانتې تا سره ایر پلوشن هم ایج اوور د 40 چې کوم کسانی هغه تا سره د دې شکار کیدی شي ولې بیکاز هغه بعد کې چې دی نو ما سره د هغې نقصان څه جوړ شي د هغې نقصان دا جوړ شي د هغې هغه لایننګ کمزوري شي چې کله لایننګ کمزوري شي نو که لیټ سه هغه سموکري نو نورم اسانه شي هغه خرابېدل که لیټ سه په بایک او په پلوشن ایریا کې چې دی نو سفر کوي نو هغه ته نورم چې دی نو نقصان دی شي نو دا خبره واپسې د لنګ انفیکشن لیټ سه تا ته چې دی نو انفیکشن وغیره وشو اوس انفیکشن وشو نو انفیکشن څنګه کیږي لیټ سه ته چې دی نو چېرته څه بیکټیریا وغیره چې دی نو انفیکټ کړي څه وایرل چې دی نو انفیکټ کړي څه بل څه چې دی نو انفیکټ کړي خو په دې ځای کې یو کوېشن دی هغه ستا دپاره چې یاره کومې یوې بیکټیریاز یو یا دوه نوم به چې دی نو ولیکي ورسره یا کم یو وایرس داسې دی چې هغه تا سره برونکایټس یا امفایزیما چې دی نو راوستی شي نو دا شیزونه به ډسکس کړي دا شیزونه به لږ وګوري چې یاره وټ ټایپ اف بیکټیریا کین کاز COPD برونکایټس یا امفایزیما په خبره ورسېدی او کو نه رسېدی دا شیز به چې دی نو سرچ کړي اوس به راشو څه ته ساین اینډ سمټمز ته ساین اینډ سمټمز څه ته ویل کېږي لیټ سه ته یو ډاکټر له چې دی نو لاړې صحیح ده او دوه ټایپ اف شیزونه وي یو وي ساین یو وي سمټم ساین دی ته وایي چې تا ته به ډاکټر چې دی نو ووایي تا نه به تپوس وکړي یاره ستا دې ځای کې چې دی نو دا شته دا چې دی نو تا ته چې دی نو دا مسله راځي تا نه ډاکټر تپوسونه کوي او ته ورته وایې اسان الفاظو کې سمټم څه ته ویل کېږي چې یاره ته ورته لاړ شې ورته یاره په سر مې بوج دی دا دي هغه دي په خېټه باندې مې درد دی ټوخی راځي ټیک ده ساه مې تنګه چې دی نو کېږي نو دا ټول په سمټمس کې چې کوم مریض لګیا وي او ډاکټر ته وایي لګیا وي هغه ته چې دی نو خبره ایکسپلین کوي نو دقه هغه مین خبره شوه ستا د ساین اینډ سمټمز حوالې سره اوس ساین اینډ سمټمز کې تا سره څه راځي شارټنس اف برث څه ته ویل کېږي چې ساه به یې لنډه تنګه کېږي ولې به کېږي ځکه چې هلته چې دی نو تا سره کار خراب دی ساه ځي نه دننه چې ساه دننه ځي نو اکسیجن دننه نه ځي واپسې دی ویزینګ چې الریډي مونږ چې دی نو ډسکس کړو چیسټ ټایټنس څه ته ویل کېږي چې دی به وایي چې سینه مې تنګه کېږي ولې بیکاز هلته چې دی نو څه شته نه اکسیجن شته نه دغه چې دی نو شته دی نه هوا شته نه نو خامخا او ورسره به کفینګ کېږي کفینګ به ولې کېږي ځکه چې هلته میوکس پروډکشن کېږي ایروی نیروینګ کېږي ریزسټنس راځي کفینګ از ا ریسپانس کف چې دی دا بیماري نه ده دا یو ریسپانس دی لکه لیټ سه یو لاره کې یو شیز راغی نو دې کف وکړي نو هغه شیز چې کوم سپوټم دی بلغم دی هغه بار راوځي که لیټ سه دا کفینګ نه کېده دا بلغم به دغه ځای کې جمع کېده دا به الټه نورم نقصان دی نو دا کفینګ د دې دپاره دی چې آیا تا سره چې دی نو کوم دننه هغه شیزونه جمع کېږي هغه بار راوځي دا خو موسټلی ریلیټډ ټو دی برونکایټس شوې اوس دې ځای کې یو بله خبره
emphysema نه ده د دې موستلی ساين اینڈ سمپټمز اینڈ کازز چې دی نو سیم ټو سیم دي سو دومره چینج پکې چې دی نو نشته صرف د دې په ساين اینڈ سمپټم کې یو کاز دا دی چې بلو لپس اینڈ فینګرز وي بلو لپس اینڈ فینګرز به ولې وي دا خبره ډسکس کوو خو اول لدی چې دی نو emphysema کې کیږي سو نو دا ډسکس کو ګوره دا emphysema چې دی کنه دا مخکې ودی ته چې دی نو فایزیما ویل کېږي د فایزیما مطلب دا چې blowing of the lungs blowing of the lungs مطلب دا چې تا سره چې دی نو د لنګز blowing وشي هوا پکې چې دی نو راشي بیا دی نه چې دی نو مختلف نمونه جوړ شو یو نوم چې دی ته emphysema ورکړی شو نو دې څه مطلب دی چې په دې کې به alveolar damage کیږي ایر به ټریپ کیږي لنګ اوور ایکسپینشن به کیږي او چیسټ انلارجمنټ به کیږي په دې څلورو خبرو باندې به خبرې کوو ګوره دې ځای کې نظر واچوه لیټس سی this is alveoli yeah this is alveoli صحیح ده دا alveoli به موږ دې ځای کې چې دی نو جوړه کوو لیټس سی دا ما سره چې دی نو alveoli ده او دا اوپن ده صحیح ده کنه دې څه وایي وي تاسو سره به alveolar damage کیږي نو لومبی پوینټ خو دا چې alveoli چې کومه ده کنه دا به په خپله ډیمیج کیږي د دې چې کوم دا والز دي کنه دا به څه کیږي دا به ډیمیج کیږي ولې به ډیمیج کیږي سیم اټ از دې کې به انفلیمیشن کیږي دې کې به داسې ایریټنټ راځي بیکټیریا وایرسز به راځي چې هغه به ستا دا والز چې دی نو څه کوي ډیمیج کوي به ستا دا والز به خرابوي د دې آسان اگزامپل دا دی چې لیټ سی ستا په دې ځای انفیکشن ولګېد نو لومبی تا ته څه کاز کوي لومبی تا سره عمده ځای خرابوي که نه دقه شان دی عمده دننه به چې دی نو دی تا سره څه کوي دا به خرابوي نو لومبی د څه وایي چې الویولر ډیمیج الویولی به ډیمیج کوي څه به ډیمیج کوي والز به ډیمیج کوي چې والز یې ډیمیج کوي هغې کې به ګینګرین کاز کېږي مړه کېږي به ګینګرین څه ته وایي سیل ډیت ته ګینګرین ویل کېږي چې سیل مړه شي ایر ټریپینګ به کېږي او لنګ اوور ایکسپینشن به کېږي ګوره ایر ټریپینګ څه ته ویل کېږي لیټ سی زه ساه اخلمې ما ساه واغېسته او زه یې واپس راوباسم نو دا به زه واپس راویستی شم او که نه نه به شم راویستی د هغې وجه ټریپینګ ویل کېږي ګیرول لیټ سی دې کمرې ته هوا راځي او د دې نه واپس وځي نه نو دې کمره کې به هوا جمع کېږي جمع کېږي جمع کېږي جمع کېږي به که نه د لیټ سی دا کمره ته ځین الویولی وګڼه نو چې کله دې ته د هوا راځي او دې نه بهر وځي نه نو دا به جمع کېږي جمع کېږي به جمع کېږي به چې کله جمع کېږي نو څه چل به کېږي لنګ اوور ایکسپینشن به کېږي لنګ اوور ایکسپینشن څه چې لنګ به ډېر کولاویږي ولې هلته ته هوا چې دې مثال دی چې ته په بیلون کې په بوګاڼۍ کې هوا چوا 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 واپس یې وباسمه نو آخره کې به څه چل شي او درز به ناري کي او ختمه به شي نو دغه شان دی لنګ اوور ایکسپینشن ولې کېږي چې د هوا ورځي خو واپس راوځي نه واپس راوځي ولې نه دوه وجوهات دي یو وجه خو دا ده چې تا سره چې دی نو هغه الویولی ته د سره چې دی نو لاړ شي نو ګیس ایکسچینج په هغې کې نه کېږي نو ګیس ایکسچینج نو ګیس ایکسچینج ولې ځکه چې الویولی چې دی نو د سره خرابه ده کار نه کوي دویمه خبره دا چې کوم دې ځای کې چې دی نو دا نیرونس راغلی دی دا نیرونس نو د دې نیرونس د وجې چې کومه هوا واپس راځي که نه نو هغه بهر نشي راوتی که ته ډېر زور هم ولګې نو هغه بهر نشي تللی که ته ډېر هم چې دی نو دا چلو کې نو هغه شانتې هوا بهر نشي راوتی بیا د دې دپاره موږ خپل مشینان لګو وینټیلیټر لګو نان انویزیو وینټیلیشن لګو انویزیو وینټیلیشن لګو بیا مخکې چې دی نو خبرې دي که د چا شوق وي هغه ریسپریټري تھراپي ویډیو زما چې دی نو شته په هغې باندې وګورئ چې آیا دا مونږ بیا کم مشینان داسې مریضانو ته لګو چې هغه په خپله ساه نشي راویستی په لنګس کې ساه موجود وي او بیا چې دی نو ساه د هغه نه ته په زور ساه راوباسي صحیح ده نو دقه هغه خبره ده چې ایر ټریپینګ پکې کېږي او لنګ اوور ایکسپینشن کېږي او مخکې خبره چې لنګ اوور ایکسپینشن کېږي نو چیسټ انلارجمنټ به کېږي چیسټ به انلارج وي ولې هلته هوا جمع کېږي چې څومره هوا جمع کېږي هغومره ګند جوړېږي هغومره نقصانات چې دی نو کېږي اوس زما یو کوېسچن چې ما دلته دا خبره وکړه چې وي نو ګیس ایکسچینج ګیس ایکسچینج به تا سره چې دی نو نه کېږي نو چې ګیس ایکسچینج تا سره هغه شانتې نه کېږي نو فینګرز ته او پیریفریز ته چې کم پیریفریز دی پیریفری مینس چې د هارډ نه کم لرې لرې ځایونه دي لکه فینګر شو فیټ شو دا شیزونه لیپس وغیره هیډ نو دې ته به اکسیجنیټډ بلډ ځي او که نه به ځي څه به خبره ورسېدی او که نه دی وی د دې یو مین ساین اینډ سمپټم دی چې بلو لپس اینډ فینګرز فینګر څه مطلب دی چې کم د فینګرز دي او بلو لپس دي نه به بلو کېږي ولې به بلو کېږي بیکاز هلته نو اکسیجنیټډ بلډ
oxygenated blood الته ځینه because چې کم ګیس ایکسچینج دلته دی که نه نو هغه خراب دی د ګیس ایکسچینج هغه کارخانه ټوله خرابه ده نو څنګه به چې دی نو تا سره الته هر څه رسي په خبره ورسېدې نو د دقې د وجې تا سره څه وشي د دقې د وجې تا سره دا لپس او دا چې فینګرز کم ټپس وي نو دا بلو شي ځکه چې په کم ځای کې تا سره ډي اکسیجنیټډ بلډ چې په کم بلډ کې کاربن ډای اکساید سیوا وي الته زیاتېږي نو هغه په بلویش کلر کېږي چېرته تا دا سوچ کړی دی چې دا لیټ سې زه تاسو ته چې دی نو آسان الفاظو کې چې دی نو خیم لیټ سې که دا اوس آی ډونټ نو چې دی نو دا به ښکاري او که نه به ښکاري نور کله خو ښکاري خو پته نه لګي چې څه چل دی لیټ سې که دې ته تاسو سوچ وکړئ دا د پاسني چې دا کمتا ته دا وینز ښکاري دې ته وینز ویل کېږي ټیک ده آی ډونټ نو چې ښکاري به او که نه صحیح ده دې ته وینز ویل کېږي دا چې کم دا پاسني ته ښکاري دې ته وینز وي په دې وینز کې څه وي ډي اکسیجنیټډ بلډ یو وي آرټري یو وي وین آرټري دې ته وي چې پای کې اکسیجنیټډ بلډ دی اکسیجنیټډ څه مطلب دی چې د اکسیجن تعداد پکې زیات وي ډي اکسیجنیټډ بلډ دی چې کاربن ډای اکساید تعداد پکې زیات وي او ډي اکسیجنیټډ بلډ په وینز کې وي دا د پاسني چې کم ښکاري دا وینز دي اوس مین مقصد زما د دې خبرې دا دی چې آیا دا د پاسني دا رګونه چې ماته ښکاري دا ولې شنه دي دا ولې داسې بلویش کلر کې دي بیکاز کله چې کاربن ډای اکساید په یو ځای کې زیاتېږي په یو بلډ کې زیاتېږي د هغې کلریشن به تا سره څه وي بلویش کلر وي ټیک ده که نه د هغې کلریشن به تا سره بلویش وي اوس به یو کس وایي چې یاره که لیټ سای زه دا کټ کړم نو دا خو چې دا بلډ ته نه راوځي نو دا کلر به چې دی نو د هغه بلډ خو ریډ وي نو ستا خبره ټیک ده خو دا اله تا سره چې دی نو نټ ښکاري چې بهر راوځي چې ته په وینز کې دې ته ګورې نو دا ځکه بلویش کلریشن وي چې په دې کې ډي اکسیجنیټډ بلډ تعداد سیوا وي صحیح ده که نه او چې کم آرټریز دي نو په هغې کې د اکسیجنیټډ بلډ تعداد سیوي نو چې کله تا سره ګیس ایکسچینج کېږي نه نو دغه ګیس ایکسچینج د نه کېدو د وجې باډي ته چې دی نو اکسیجنیټډ بلډ نه رسي ورته نو چې اکسیجنیټډ بلډ ورته نه رسي نو څه چل به کېږي ستا باډي کې به ډي اکسیجنیټډ بلډ سیوا کېږي نو ټول نظام به دې ګډوډي ته په خبره ورسېدې نو دا دغه شانته ده چې ټول نظام د دې یو شیز د وجې چې دی نو ګډوډ شي اکسیجنیټډ بلډ چې دی نو نه ځي اوس د دې دپاره لیټ سې که یو کس ووایي چې یاره زه به چې دی نو دا څنګه پته لګوم چې آیا زما په بلډ کې چې دی نو ډي اکسیجنیټډ بلډ دی که اکسیجنیټډ بلډ دی نو د دې دپاره یو ټیسټ کېږي چې هغې ته ویل کېږي ABGs څه وایي ورته دې ته arterial blood gases صحیح ده arterial blood gases څه ته ویل کېږي arterial blood gases دې ته وایي چې د آرټري نه به ته چې دی نو بلډ واخلې او د دې یو خپل مشین وي په مشین کې به یې ولګې او هغه به تا ته ووایي چې ستا په بلډ کې دې ټایم کې چې دی نو د کاربن ډای اکساید لیول زیات دی که د اکسیجن لیول چې دی نو زیات دی نو په دې کې تا ته یو څو څیزونه ښیي لکه په هغې کې څه راځي په هغې کې PH راځي PCO2 راځي PO2 راځي HCO3 راځي او SaO2 راځي دې په ډیټیل کې نه ځو خیر خو صرف د نالج دپاره چې دی نو ضروري دی PH تا ته دا ښیي چې آیا تا سره چې دی نو دا بلډ چې کم دی دا ایسیډک دی که نه الکلاین دی ټیک ده نو د دې خپل رینج دی چې هغه دی 7.35 to 7.45 بیا دغه شانتې PCO2 دی چې د هغه نارمل رینج دی 35 نه 45 mmHg پورې ټیک ده بیا دغه شانتې PO2 دی PCO2 څه مطلب دی پارشل پریشر آف CO2 سمپل الفاظو کې د لسم کلاس دپاره دا امپورټنټ دی چې دا وپېژنې چې یاره PCO2 څه ته ویل کېږي PCO2 مطلب دا چې تا دا بلډ واغېشتو نو که لیټ سې د دې بیماري نو تا ته پته ولګي که د ده لیټ سې د 45 نه زیات وي نو ته به پوه شې چې د ده څه چل دی د ده دا څه ناڅه بیماري شته ریسپیریټري فیلیر کې دی ریسپیریټري پرابلم کې دی PO2 څه ته ویل کېږي اکسیجن لیول ټیک ده نو دا نارمل څونه دی د 80 نه واله ستا د 100 پورې mmHg صحیح ده بیا HCO3 دی نو دا ستا د 22 نه واله 28 پورې نارمل دی او بیا دا چې دی نو SaO2 دی سیچوریشن آف اکسیجن مطلب څومره سیچوریشن آف اکسیجن ستا په بلډ کې موجود دی ډیټیل دی نه دونه امپورټنټ نه دی 92 نه والا 100 پورې
صحیح ده. نو د دې ټیسټ په ذریعه بیا ته پته ولګي چې او یاره د په بلډ کې کاربن ډای اکساید زیات دی او کنه د په بلډ کې اکسیجن زیات دی. دا ټیسټ د لپاره ډیر غټ ضروری دی. ABGs arterial blood gases ځکه چې تا ته به څنګه پته لګي چې آیا د په باډي کې ډي اکسیجنیټډ بلډ زیات دی که اکسیجنیټډ بلډ زیات دی. نو د دې ټیسټ په ذریعه باندې یو کوېسچن خو ما تاسو له دا پرېښوده چې ته به لنګ انفیکشن وګورې چې آیا لنګ انفیکشن د کومې بکټیریا د وجې کېږي. ښه یو بله خبره دی کې لږ د ټریټمنټ خبره هم ده. دا خو له ډایګنوزس پورې خبره شوه. که لیټ سې سموکینګ د وجې وي ټیک ده. ښه دا راته زه واپس وایم چې how to define bronchitis and emphysema if there is a question about it. Simple. What is bronchitis and what is emphysema? So we will discuss the bronchitis first. Bronchitis is the inflammation of the bronchial tube. The mechanism of bronchial tube inflammation is due to smoking, air pollution, age or lung infection. The these شیزونه د وجې چې دینو تاسو سره کیږي. Now what is the mechanism of what actually happened in the bronchitis? So inflammation will occur, mucus production will increase, airway narrowing will occur, and due to these two activities, mucus production and airway narrowing, coughing and wheezing will also appear. Sahi na? What are the signs and symptoms of the bronchitis? So the signs and symptoms of the bronchitis is shortness of breath because there is no oxygenated blood in the lung. So when there is no oxygenated blood, when there is difficulty in the gases exchange, when there is a difficulty in the inhalation and exhalation, so the shortness of breath will occur. And the shortness of breath, there are many signs and symptoms like wheezing, chest tightness and coughing. That is already discussed in the upper part of the mechanism of bronchitis. Now let's come toward the emphysema. Now what is emphysema? Emphysema is the damage of the alveoli, the damage of the lining of the alveoli, damage of the walls of the alveoli. When there is a damage to the alveoli, the air will trap in the lungs. After the trapping, the lung will over expand and the chest enlargement will occur because there is a high level of air trapped in the alveoli, trapped in the chest cavity, trapped in the thoracic cavity. خبر ورسېده او کنه دا چې ته لیکې نو دقه شانتي ولیکه. بیا به داسې ولیکې دا به داسې نه لیکې چې یاره سیم از د لاست ون ټیک ده که نه. دا به ولیکې چې یاره جي موږ سره دا انفلیمیشنز کیدی شي، کافینګ کیدی شي، ویزینګ کیدی شي، دا ټولې خبرې راتلی شي، شارټنس آف بریث راتلی شي. but the main sign and symptom is blue lips and fingers. Why blue lips and fingers occur? Because the alveoli of the lungs is damaged. So when there is a damage to the alveoli, there will no gas exchange occur. So the deoxygenated blood will increase in the body, and deoxygenated blood will supply towards the body. So deoxygenated blood, when there is a deoxygenated high level of concentration of deoxygenated blood, the lips and the fingers will appear blue because of deoxygenated blood, because of the high level the high concentration of the carbon dioxide in the blood. خبره پوه شوې. بیا به داسې ووایي چې یاره there is a treatment for all of these mechanisms. If the cause is smoking, so you have to restrict the person from the smoking. دا خبره ما پښتو کې نه وکړه، اوس پښتو کې کوم. دا زه اخره کې د انګلیش کې دا خبره څه کوم چې دا به ته په پیپر کې په انګلیش کې لیکې، په پښتو کې نه په اردو کې. نه دې نه خدای چې ته لږ غوندې کې خپل انګلیش هم امپروف کړه. د دې مطلب نه چې موږ په پښتو کې لیکچر لرو نو ته به بس هر یو شی په پښتو کې یاد چې کم شي څنګه دی هغه به هغه شانته چې دی نو کې. که سموکینګ یې کاز دی، سموکینګ به ته ختم کړي. که پلوشن یې کاز دی نو ته به چې دی نو دله پرهیز ورکړي. که ایج یې کاز دی نو د هغې به ته چې دی نو د مینټیننس د مینجمنټ دپاره خپلې دوایانې دي. که لنګ انفیکشن یې کاز دی نو ته به انټي بایوټیک ورکړي. که بیکټیریا یې کاز دی نو انټي بیکټیریل به ورکړي، او که نه وایرس یې کاز دی نو انټي وایرل به ورکړي. ورسېدې په خبره او کو نه رسېدې. ټیسټ دپاره به چې دی نو داسې چل کې ABGs به کې آرټیریل بلډ ګیسز به تا ته دا وښیي چې یاره ما سره چې دی نو څه دي، PH څومره دي، PCO2 څومره دي، PO2 څومره دي، کارب څومره دی، او سچوریشن آف د اکسیجن څومره دی. دا خبرې خو دلته کې کلیر شوي. او زما په خیال چې په بوک کې به دومره چې دی نو نه ایکسپلین شوي چې یاره دا مونږ سره چې دی نو داسې شیز دی. بله خبره په دې کې ده چې سموکینګ از د اونلی کاز which is reversible. مطلب دا چې لکه مطلب ته چې دی نو
ته کله چې دی نو مطلب سموکینګ وغیره او دا شیزونه پرېږدئ نو دا کیدی شي خو یو وخت بیا داسې راشي چې دا امفایزیما چې دی دا ایرریورسیبل چې دا ستاسو په دې بک کې هم دا خبره لیکلې ده چې سیګریټ سموک از د موسٹ کامن کاز د افیکٹ اف امفایزیما آر پرمننٹ اینڈ ایرریورسیبل however if smoking is stopped further damage might be reduced کله کله داسې وشي چې لکه مطلب تا ته پته لګي چې زما په لنګس کې امفایزیما رااله نو هغه ایرریورسیبل خو چې ایرریورسیبل شي نو که ته هغه سموکینګ چې دی نو پرېږدي نو هغه نور ګند نه ځي نو چې نور ګند نه ځي نو نور نقصان نه کیږي پوه شوې او که نه پښتون قومه نو دا دغه شانتې ده نو دا برونکایټس شو صحیح ده ورپسې چې دی نو ستا امفایزیما ښه د دې نه مخکې یو ټاپک دی افیکټ اف ایکسرسایز ان د ریټ اف بریتنګ نو په دې کې دومره چې دی نو څه شته دی نه هغه چې دی نو ته وګوره چې افیکټ اف ایکسرسایز ما سره څه دي لکه مطلب بریتنګ تا سره چې دی نو کېږي که ته منډه واخې صحیح ده نو ستا بریتنګ به انکریز کېږي ولې بریتنګ انکریز کېږي ځکه انکریز کېږي چې تا ته ډېر اکسیجن چې دی نو پکاري ولې ډېر اکسیجن چې دی نو پکاري ځکه اکسیجن ډېر زیات پکاري چې مطلب تا سره چې دی نو ریکوایرمنټ زیات دی چې تا سره ریکوایرمنټ زیات دی د هغه ریکوایرمنټ دپاره د ختمولو دپاره تاسو څه ضرورت دی اکسیجن زیات ضرورت دی او د هغې اکسیجن زیات ضرورت ولې دی اکسیجن زیات ضرورت ځکه دی چې ته چې څونه منډې وښې نو هغه منډې چې دی نو ستا لنګس کې چې دی نو د اکسیجن کمی راځي ستا په باډي کې د اکسیجن کمی راځي چې ستا په باډي کې د اکسیجن کمی راځي نو څه چل به کېږي تا سره به چې دی نو نور کاربن ډای اکساید واش آوټ پکېږي او د اکسیجن ریکوایرمنټ په زیاتی باډي ته چې هغه خپل فنکشن وکړي لیټ سې ته منډه وښې صحیح ده نو ستا ارګنز ته خو پکار دي که نه ستا ارګنز ته څه پکار دي اکسیجن چې هغه نور ریسپایریشن کوي نور انرژي جوړوي چې نور انرژي جوړوي نو ستا کار به کېږي ګنې نو نه به کېږي صحیح ده نو دا ټولې خبرې به چې دی نو دې کې الریډي ډسکس شوي دا دومره امپورټنټ ټاپک نه دی بیا هم که لیټ سې د چا چې دی نو څه کوېسچن وغیره وي نو بلکل چې دی نو کولی شي ښه د دې نه پس چې ما سره کوم راځي که نه هغه دی نمونیا آزما او لنګ کینسر دا درې واړه به چې دی نو ډسکس کوو انشاءالله او بیا به په دې چپټر کې چې کم داسې څه کوېسچن وي نو کایندلی ما ته وایه بیکاز نه ما ته کشف کېږي نه ما ته په اړه کې څه خبره اچولی کېږي چې آیا ما ته پته ولګي چې آیا ستاسو پرابلم څه دي چې ستا کوېسچن تا نه روځي نو هله به ما ته پته لګي ستا چې دی نو کوېسچن به کلیر کېږي ستا هغه چې کومې مسلې دي هغه حل کېږي داسې خو نه حل کېږي که نه ته به کوېسچن کوې نو هله به مسله حل کېږي هسې خو زه په دې کې څه کوېسچن پرېږدم نه خو کوېسچن یې وکړې ما غلط ثابت کړې چې زه څونه غلط ثابتېږم دا زما ګټه ده ستا ګټه ده په خبره ورسېدې بل له دې نه پس چې دی نو مونږ انشاءالله د 9th او د 10th کلاس بایولوجي ورسره کیمستري اینڈ فزکس هم سٹارټ کو په هغې ما ورکینګ سٹارټ کړی دی ډېر زر به د هغې لیکچر چې دی نو سٹارټ شي بیکاز ډېرو سټوډنټس دا خبره کوله چې یاره کیمستري او فزکس ما ته مشکل پکې هېڅ هم نشته ښه ښکلې په اسانه طریقه به وایو او ښه په اسانه طریقه به چې دی نو حل کوو چې دا کم کسان دا بیچ چې دی نو د 9th ته رسي یا 10th ته رسي نو چې دوی ته هېڅ مسله په هغه ټاپکس کې نه وي انشاءالله نیکسټ لیکچر کې ملاویږو السلام علیکم